پاک پوج خو زمون پوج دی، زمون آرمی دا، زمون شمله ده، زمون هر څه دي، زمون ځان دی. کم از کم پاک پوج د دې قسم خلکو سره نشي دغه کېدی، انوال کېدی چې یاسر خان غونتی کسان یې هغه بدنامولو کوشش کوي. حاصل دسې صدې دا اوس په تیار راځي، ما ته چې ما 2 کروڑ راکړه، ما 3 کروڑ د کم ځای ورکړه، ولې ولا ورکړه ان نون نمبر نه دا کارونه او دا سیستم چې کم دا لک چلی نو دا سوالیه نشان دی. د دوی چې کوم ټیم دی د اسیر سره او اسیر دی، دوی بس دا د شانتي څوک چې تکور لس مکه وایي نو په هغه بسې ورځي تنګي دا زما کوله ده، دا زما خپره یا چې هغه سي هغه بسې ورځي هغه تنګي ځوانه جانبه تنګول کوي. ګاډي باندې هم د آرمي بیندري لګول د دې په دغه باندې چې یاو زه د یو ادارې سره نو هغه سره چې کوم ټیم دی او اسیر دی دا به باقاعده ما خپل ځان او هغه دا وایي چې راوځه ما پسې شاته د فوج لاسته یا ما یو ځمکه وا د چندر بای پاس دا ځمکه ما د دې فایل پرانا کې په 2011 کې واغستا چې په دې باندې د سیاسي او د چګري پښتنو مشرانو عزتمن او صاحب جیدا د خلکو هغه کیس وکړو 2 کاله د سیوالجت په عدالت کې کیس وچلې هغه کیس بایل چې هغه نران خلکو عزتمن خلکو غیرتمن خلکو هغه چې کله کیس بایلو هغه بس وی چې بایل بس هغه روغ وکړه سپېشي ټکی دا کسان واغستې روغ وشو خبره خلاص شو دا غي نه پسته سره په مو سره راغی د ګدر رضا چې وای د ازمکه زوم پاک شو او د ازمکه وزما د خرڅه الان چې په دغه ټایم کې په دغه کې به سره پیسې نه ته ډېر هټي پیسې وي چې په کوم پیسو دا واغسته په دغه ټایم کې ډېر هټي پیسې وي مو واغسته بیا دا غي نه پس ما یو کورونه جوړ کړ د کورون نه پس بیا په دې کې زما والد صاحب ولګېدو او هغه په 2 ډمپري 2 ډایني یو ایکسکیویټر او یو سره بیډ وای ټریکټر او 40 مزدوران سلوري میاشتې لګیاو دا کار په دې شو په دې دا خرچه ما وکړه زما یو روشه خلیق په سعودي عرب کې هغه مال پیسې را لګلې او دلته هم مزدوریم کوله او په دې ځمکه هم لګولې کله چې د ځمکه تیار شو او ټیک شو دا غینه پس په دې باندې موږ د 15 کاله زمیندار وکړه جوار غنم دا بکیدل خپلې پجدا په طریقه باندې او مراولل دی وخت پورې هیڅوک نو چې موږ ته چا ویلي یاره د ځمکه تاسو پردی جوړوي یا په پردی ځمکه تاسو کاروندې او کاش کوئ موږ ته هیڅ څه غږ نه کړی تر څو پر دې بای پاس یا هیڅ نو موږ د ګدر په مقام په دغه لار کې بدل راټول په خپل کې په یو لار په بل لار بیا دل د ګاډي یا د سولر نو بیا چې کله بای پاس په دې لار لاړ او دا خلک د ګورې چې وږي شوی وي ته په دې کې بس ستم در راو دیدلای دا خلک رااله په پورا ولخته چې دادی بیا د ځمکه مونږ چې کله خرڅ کړه نو دې زموږ سره بلیک میلینګ وکړو د سیدارو په نوم باندې او زموږ باقاعده مطالبات وکړه 2 کروڑ راکا 3 کروڑ راکا دونه پیسې تا واغستې الکه دا خو زما استعمال نوم دی د بل ځای نوم لګته دې چې دیو سي دون کایما ټول دنیا کې چې مزدورکار خلک یو غیرتمن خلک یو خپل کاروبار کو د چاته لاس نه نیسو بچا وای دا وینه کو دی په باندې او دا وکړه موږ راتنګو زمونږ ټول دونه تاوان موږ راکو چې کم سے کم 10-12 کروڑ روپۍ تاوان موږ راکو په عدالتونو کې په کچرو کې او دی یو کله یو ادارې باندې موږ په بلیک میل کې چې دا ته نو دا ته دامي ملګری دی او موږ باندې دباوي او موږ له خدای په حوصله راکړه موږ دوی ته خد نرغون ته ودرېدو موږ د دې سره ښه مقابله وکړه موږ ته په ټوله دالپورو کیس وګټو خو بیا د وزي په بل درخواست کوي بیا ځي بل درخواست کوي بیا ځي بل او هغه افسران هم په هغوی باندې هم د ادارو بله باندې حاصل دسې صدې د انور خان حاجي صاحب مرحوم زوی دی د ډاکټر پیدا محمد روړ دی دا کارونه هغه کوي او موږ ډېر زیات کوو لهذا زه حکومت نه ورزور مطالبه کوم چې دا مشکل ختم کړي دا برناکه داوی دا برناکه خلک تنګول خلک مهنت کوي مزدوري کوي او باقي ځان لګا روزګار کوي دا خلک به تنګي دا خلک پیسې به غواړي موږ لګایو ځان مهنت کوو مزدوري کوو خپل رونه خپل ورځ په سعودي عرب کې دلته او دا اوس په تیار راځي ما ته چې ما 2 کروڑ راکړم 3 کروڑ د کم ځای ورکړم ولې ولا ورکړم زما هغه ځمکه دوی پینډینګ کړی دا نه ترڅیږي ما ته ډېر غټ نقصان وشو دا یو نیم کال شو چې زما ځمکه خرڅ شو زما په ځمکه کم شړ پرته او دا غي نه علاوه پیسې مې هم بندي
نو دا ماته څومره نقصان شو لکه په کار ده چې حکومت زما مرسته وکړي او زما مطالبه ومني او زما د ملګرتیا وکړي. زما نوم شاهد خان دی او زه د چټپټ ویلیج کونسل سابقه ناظم هم یم او دلته د اوج دی او خاندان سره سیاسي خاندان سره تعلق ساتم. لہذا دا مسله داسې راغله چې یو نیم کال مخکې زما سره ملګري وو او هغه بهریا کې کاروبار کوو. موږ دا سوچ وکړو چې یاره موږ بهر کاروبار نه کوو، دا بزنس په خپل علاقه کې کوو، دا خپل علاقه به لږ پروموټ کړو او دا به لږه ښایسته هم شي او انویسټمنټ به هم دلته راشي. زموږ د لیبامي هومز په دغه کې یوه ځمکه کته چې یاره موږ یو ځمکه ده په هغې یو پراجکټ جوړ کړو، نو هغه ځمکه موږ په بایپاس د دې مشرانو ځمکه خوښه کړه او بیا برابر هغې باندې بیا موږ داسې لاړو چې یاره هغې موږ تحقیقات وکړو چې هغه د MLR حصه هم نه وه، هغه د دغه نه صفا وه، څونه چې د سټې کیسونه نو هغه دغه سټې د کیس حصه نه وه. نو بیا موږ AC صاحب ته هم ویلي، DC صاحب ته هم دلته موږ دا پراجکټ جوړو. نو که تاسو خیال کوئ دا د باکنډۍ د شواړو هغه حساب دی کوم چې پښتنو باندې هغه سټې او د هغې په هغه جرګو کې دا تاسو ته دغه دی. نو دا زموږ جایداد چې کوم دی نو دا د دې د اخیره سر ته دا د دې سټې نه MLR د ځمکو نه صفا وه. موږ په دې مطمئن وو، موږ چې د 35-40 کروڑ روپو سودا کوو نو موږ په دې آلریډي مطمئن وو چې دا نقشې موږ ټولې د عدالت نه راغستې چې دا د رامیال شواړه کم دا سټارټېږي، دا د رامیال شواړه سټارټېږي، هغه د باکنډۍ نو دا د دې ټولو نه کلیر وه. خو لہذا چې هغو ته کله پته ولګېږي چې دوی راغله او دا پراجکټ سټارټ و، تاسو په میډیا هغه لیبامي هومز هغه پراجکټ لیدلی نه، ټولې دنیا به لیدلی. نو بیا دوی په موږ یو جعلي درخواست د بره نه وکړو، پته نه لګي چې څوک د ده سپارس کوي، حقیقت وایم او د هغه ځای نه په موږ باندې دوی یو درخواست د زور دغه ورکړو چې یاره او هغه بیا AC ته راغی، د AC نه د تحصیلدار صاحب ته هغه راغی چې کله هغه راغی په هغې کې څو تاریخونه وشو برابر دغه وشو، نو په هغې باندې د دې ځګي پټواري ایاز کوم چې د سیاستي سره تعلق ساتي هغه برابر خپل رپورټ ورکو چې دا د MLR حصه نه ده، دا د برابر د هغو دغه دی او تحصیلدار په دې خپله فیصله وکړه. خوشحاله شو، دغه خپل کار واپس سټارټ کو چې کله م واپس کار سټارټ کو دوی ډیمانډونه کول او زه خو بیا الله حاضر په سر ګوا کوم چې د تحصیلدار صاحب چې کوم ټیم زموږ دا خبره اورېدم د 9 نمبر نه د کال لاغلی او هغې کې سپټ پناه نشته ځکه چې د AC ته او د DC صاحب دې ټولو ته د خپل طرفه زموږ دا کم چې زموږ په عذابولو اسیر خان دسیسه دی نو دا برابر د ده لپاره کالونه کېده ځکه چې دا موږ ته پته ده چې څونه یې موږ وکړولو. بیا د دې نه بعد د یو بل درخواست د بره نه بیا منظور کو زموږ د تنګولو دپاره چې یاره زه دا پراجکټ په څونه طریقه په دوی رکاو کمو، دا زه دوی تاواني کمو رامنې کمو مال پیسې راکړي. نو د هغې نه بعد چې دوی کله دا بل ورکو نو هغه DC صاحب واپس AC نه راویستو، نو په هغې کې میاشتې ونیمه چې کوم دی که نه نو نورې تاریخونه وچلېده 2-3 میاشتې په هغې بیا AC صاحب دا فیصله راولېده چې دا د MLR حصه نه ده. لہذا اسیر خان دا کسان پرېږده چې دوی ځان نه خپل کاروبار کوي. خو د هغې باوجود چې دا موږ وګټل هم خوشحاله شو، زه بس ټیک ده. د هغې نه بعد درېیم یو درخواست راغیستی دی نو هلته په شنې پاڼې درخواست ولیکي، هلته د ده خپل بلکل د ده سره لازمي د خلک شته، د هغې زموږ سره ریکارډونه موجود دي، د هغې بلکل د CDR ریکارډونه زموږ سره موجود دي چې د ده څوک سپورټ کوي. په هغې کې دا یادوي یو بل کس و صوبیدار سجاد چې هغه برابر د ده دپاره شپارسونه ورڅه کول او لکه لہذا موږ ډېر زیات دې سړي هم خفه کړي او بیا هغه افسران هم په دې خفه کېږي چې دا 9 نمبر نه رنګونه کېږي. نو هغو موږ ته وایي خیر دی تاسو به دا پروا نه ساتئ. په دې ټوله خبره کې چې دغلته څونه د چا خوشه ځمکې دي په هغې کې د دیو ځمکې نشته، په کیلومیټر هم نشته.
پاغه کې چې زموږ سره د چا د ازمکې دي هغې دپاره ما ریټن ورکړی دی، نو هغه دا ټول د بارامخیلو ټولونه دي، د ګدر نه چې کم وتې دي دا آزاد ټلونه دي، دا د مخکې نه چا نیولي نه دي، دا ټول وسم آزاد دي او بیا هم آزاد دي. په هغې کې دا د هغه کسان د چکدرې چې څونه معززین دي هغوی ټول راله، موږ یې په دې تصدیق ورکړو چې چا زموږ سره پخواني کیس چلولی او جمشید حاجي صاحب، علمزیب باز دا چې دلته څونه د بارامخیلو مشرانو چې چا دقل ته خوا او شا ځمکې دي په دغې علاقه کې، نو هغوی ټول موږ له تصدیق وکړو او بیا موږ ته حکومت برابر دا د هغه ټولو مشرانو نومونه چې چا دغلته جایداد دی چې څوک د دغې ځای وارث دی هغه موږ ته ټول باقاعده ساینونه وکړه، په هغې بیا موږ له حکومت دا سرټیفیکیټونه راکړه، دا موږ له حکومت پاکستان دا سرټیفیکټونه انرشپ دی او پوزیشن سرټیفیکیټ دی او انکنټیونشن سرټیفیکیټ دا د بینک کلیرنس، دا موږ له دی ټول حکومت پاکستان دا راکړه. اوس موږ په دې خبره نه پوهېږو چې دا سړی څه قسم دی، ځکه چې دا هم په تحصیلدار پسې نښلي، هم په پټواري پسې نښلي، هم اے سی یادوي چې غل دی، هم ډي سی یادوي چې غل دی، هم ایم پی اے صاحب یادوي چې غل دی، هم ګل نصیب خان صاحب یادوي چې غل دی، هم دا بقایا ټوله دنیا یادوي چې دا غل دی، هم د چکدرې ټول معززین یادوي چې دا غله دي یا دي ښکته دي پورته دي. نو دا خو باشعوره زمونږ د خپل قوم سړی دی، دله کم از کم داسې کردار نه دی پکار چې دا دوه درې مشران په ځان پسې را روان کړي سپینګیري، زمونږ ټول رشته داران دي، دا بایپاس ته راولي هلته دا تصویران زمونږ د زګونو کاږي، موږ له بلیک میلینګ کوي، موږ له دغه کوي، لہذا موږ دا خبره کوو زمونږ ټول وروڼه دي، زمونږ ټول لغه دي، موږ خو یو زبردست پراجیکټ راوړی و د دې علاقې دپاره او د هغې د ترقۍ دپاره او ډېر ښایسته طریقې سره په بایپاس موږ بجلي خپله بوتلي وه، خپلې کروړاو روپۍ مو ته جمع کړې چې په دې بایپاس رڼاګانې شي، دا ډیولپ شي، خوشې بایپاس دی، په دې کې نور داسې ځګونه دفتري هسپتالونه جوړ کړو چې یاره د هغې سره زموږ نوجوانان نسل چې کوم دلته دي نو 800 کسان به نوکران شوی وی په دې کې. نو د دې کیسونو د ګټلو باوجود ابل ورځ د ای ډي سي صاحب سره تاریخونو د وی زه به دا وکم هغه وکم او دا علاقه بلیک میل کوي او موږ ټول سره خو هغه وکړه چې موږ ډېر غټ نقصان دې سړي راکو. نو زه لہذا زه د حکومت پاکستان نه د متعلقه ادارو نه زه دا تمام کوم او زموږ ادارې دي زموږ خپل لغه دي چې کم از کم د داسې خلکو نه تاسو پرهیز وکئ، ځکه چې دا خلک تاسو ډېر زیات په غټه سطح بلیک میل کوي، زموږ په زړونو کې چې کم ځای دی او کم مینه محبت دی ستاسو دپاره نو هغه دا بالکل ختموي، ځکه ختموي چې یاره د دې اننون نمبر نه دا کارونه او دا سیستم چې کم دا لږ چلی نو دا سوالیه نشان دی. هغه ګاډي باندې هم دا آرمي بینري لګولي چې څونه تاویږي هغه به د دې په دغه باندې چې او زه د یو ادارې سره یم، نو که دا د ادارې سره هم دی، که دا د ادارې سورس یا د بل څه سورس نو په خپل طریقه دي کوي، د عزت خلک دي نه تنګوي په دې علاقه کې، دا علاقه دې موږ ته ډیولپمنټ ته پرېږدي چې یاره موږ د دې ډیولپمنټ کوو، که د دوی تاریخونه یې د چکدرې او د دوی په خپل منځ کې څه تحفظات دي نو هغه مشران شته په دې علاقه کې، غټ غټ سپینګیري مشران شته، معززین شته، په هغې سړی جرګه کېنی او کېنی، خو هسې هم که د دوی څه ده او که د هغوی څه ده په هغې کې امکار نشته، خو زموږ دا ځمکه د ایمیلار حصه نه وه او نه دا هغه د ایمیلار حصه تسلیم، که دا چا تسلیم کړي زه تاسو ته د دې ځای نه ویم چې څونه جرمانه وي زه به دا ځمکه هم درته پرېږدم. بله خبره کوم چې پاک فوج خو زمونږ فوج دی، زمونږ آرمي ده، زمونږ شمله ده، زمونږ هر څه دي، زمونږ ځان دی، کم از کم پاک فوج د داسې قسم خلکو سره نشي دغه کېدی انوال کېدی چې یاسر خان غوندې کسان یې او هغه بدنامولو کوشش کوي او هغه دا وایي چې یاره او زما پسې شاته د فوج لاس دی یا داسې خبرې دي او وایي حقیقت دی، تاسو د هغه ګاډي او د هغه اندازه او د هغه نمبر پلیټ نو زموږ د هغې نه ډېره زیاته ګیله ده چې یاره د دوی په نوم باندې داسې خلک دلته بلیک میلینګ کوي. نو لہذا زموږ د پاک فوج نه هم دا گزارش دی چې یاره ستاسو کې چې دا کم کسان داسې دغه کوي د دې سپیشل انکوایري وکوي
او دغسې کسان نامنې کوي چې زموږ فوج نه بدنامه